نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم
ثم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. سورة الانعام یوسل وختم نمبر آیت دی. وهو الذي دا اللہ پاک هغه ذات دی انشاء چې پیدا کړی دی جنات باغنا معروشات چتنو والا وغیر معروشات او بغیر چتنو، یعنی بعضی میوجات باغون الله دا سے پیدا کړ چې دا غي تنه کمزوري دي لکه زیلې دي چتونو تخیږي چتونه تی جوړیږي لکه مثال د انګور، او غیر معروشات چتونو وال نه دي لکه مثال دا نور میوجات سیب وغیرہ. والنخل او کجوري پیدا کړی دي والزرع او فصلنا مختلفا اكله چې مختلف دي میوه داغي، والزيتون او زيتون پیدا کړی دي، والرمان او انار متشابهان چې د یو بل پشان دي وغیره متشابه او د یو بل نه مختلف دي. کلو تاسو غری من ثمره د دې د میوجاتونه اذا اثمر کله چې میوه اونسی واتو حقه او تاسو ورکی د دې زکات او د دې حق یوم حصادی په وخت درې بلو د دې د کټ کولو د دې. ولا تسرفوا تاسو اسراف مکوي بے ځای خرچ مکوي، انه لا يحب المسرفين ذکا الله پاک من النساتی د اسراف کوونکو سرا. ومن الانعام او بعضی د سارون حمولتن بعد اوچتون کی دی وفرشن او زمکه سره لګیدلې دي، لکه بعضی قدونه اوچتی د بعضی قدونه زمکه سره ښکته دي. کلو تاسو غری مما دا غسنا رزقکم الله چې درکړي دی الله پاک تاسو ته، ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوي خطوات شیطان د قدمونو د شیطان، انه لکم عدو مبین زکه دا شیطان تاسو د پاره ښکار دشمن دی. ثمانیت ازواج ات جوړې د سارو دي، من الضأن د ګډونا اثنين دو دي مذکر مؤنث، ومن المعز او د چیلونا اثنين دو دي مذکر مؤنث. قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام الذکرین حرما آیا دا دواړه قسم نران حرام دي امل انثیین یا دواړه قسمه د دې مؤنثونه، ام اشتملت علیه یا هغه بچی چې مشتمل لی پاغي باندې ارحام الانثیین گیډې د دې مادو د دې مؤنثاتو، یعنی بچی په گیډو کې دغه حرام دي یا نه حرام دي څه حرام دي. نبئونی تاسو ما ته خبرداري در راکې بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین کچری تاسو په خپل خبره کې رښتونی. ومن الابل او د اوخانو نه اثنين دو جوړي دي مذکر مؤنث، ومن البقر او د غواګان نه اثنين مذکر مؤنث جوړي دي. قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام ذکرین آیا دا دواړه مذکر قسمونه حرم حرام کړی دی الله پاک امل انثیین یا دا دواړه مؤنث، ام اشتملت علیه یا غبچی چې مشتمل لی پاغي باندې ارحام الانثیین گیډي د میندو. ام کنتم آیا به تاسو شهدا حاضر از وصاکم الله بهذا کله چې الله پاک تاسو وصیت کو د دې د حرمت او د حلت دغه وخت تاسو وای چې الله پاک دا حرامول لکه تاسو خپل خیال دی. فمن ازلمو پسوک دی ډیل وی ظالم ممن دا غچان افترا چې دی او تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ ليضل الناس بغیر علم دفارا دی چې گمراه کې دی خلق بغیر د علم او بغیر د پوهینا. ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نک هغه قوم ته چې ظالمان دي. قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام لا اجدو ظنمم فيما پغسک اوحی الی محرما چې ما ته داغي وحی کولی شي محرم حرام على طاعم پخورون کې باندې یطعمه چې دغه خوري الا ان يكون میتتن
مگر دا شی حرام دی چې کله دا وی مردارا او دم مسفوحا یا وینا بهیدن کې دا حرام ده او لحم خنزیر یا خنزیر استعمال والغوخ وغیرہ فانه رجس زکدا ناپاک دی پلیتی او فسقا یا هغه ناجائز دی حرام دی اوهل لغیر الله به چې حلال شي د غیر الله په نوم باندې یعنی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې حلال او ذبح کړی شي فمن استر پسوک چې مجبور شو خوراک د دې سيزون ته غیر باغن دی نوی د حد نه تیریدونکي یعنی خوند اخیستونکي ولا عاد او نزیات خورونکي یعنی مجبور دي او د مجبوریت ته دغه حرام سيزونه دي استعمالي نو دی به د ضرورت مطابق استعمالي خو خوند او مزيبم پناخلي او د ضرورت نه علاوه به ډیر نه خوري فإن ربك غفور رحيم پس یقینا ستارب چې دی بخون کې مهربان ذات دی وعلى الذين عادوا پاکستان چې يهوديان حرمنا كل ذي ظفر من حرام کړو هر یو نکون والا ساروي ومن البقر او د غواګانو نا والغنم او د ګډو نا حرمنا عليهم من حرام کړو په دوی باندې شحومهما وازګي د دوی الا ما حملت ظهورهما مگر هغه وازګي چې تکړی ملاګانو د دي او الحوايا یا کلمو د دي او مختلط بعظم یا دا وازګین ختی وی دا ډوکی پوری نو دغه به حلال وي ذالک جزیناهم دا بدر دی و چې مونږ ورکړی دوی ته به بغیم په سرکشه د دوی باندې په سبب د نافرمانه او سرکشه د دوی وإنا لصادقون او یقینا من گرشتنیو فإن كذبوك پس پیغمبر علیہ السلام کچری دا کافران ستا تکذیب کی فقلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ربکم استاس رب ذو رحمت واسعت خاوند رحمت دی واسعت فراخا ولا يرد بأسه او نشی واپس کول عذاب ددو عن القوم المجرمين دا قوم نه چغی مجرمان کافران دي سيقول الذين اشركوا زرد چوب ويا کسان چغی شرک کړي دي مشرکان کافران دي لو شاء الله کچری غوختی وی الله پاک اراده کړي وی الله پاک ما اشرکنا من بشرک نو کړي ولا اباؤنا نو بزمن پلارانو شرک کړي ولا حرمنا من شيء او نو بم حرام کړي او سیس د خپل طرفنا کذالکم دارنگی کذب الذین من قبلهم تکذیب کړي کسانو چې مخکې د دینو حتی تر دې پوری ذاقوا بأسنا چې دوی اوسکو زمونږ عذاب یعنی دې ته ورسېدو زمونږ عذاب قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام هل عندكم من علم آیشت استاسو سرا دلیل او سپوها فتخرجوه لنا تاسرو باسیدا زمونږ د پارا ان تتبعونا تاسو تابعداري نکوي الا ظن مگر د خپل ګمان وان انتم نو تاسو الا تخرسون مگر اٹکل او بهوده خبره بیزای خبره غلط خبره کوونکی قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام فلله الحجة البالغه پس د الله پاک د پاره دلیل بالغ او پوخو مضبوط دي فلو شاء پس کچر الله پاک وختي وي لهداکم قام مخابه تاسو ته هدایت کړي به اجمعین ټول تا قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام حلم تاسو راولی تاسو شهداءکم الذین خپل اغه خدایان او گواهان یشهدون چې دی گواهی ورکوي ان الله حرم هذا چې یقینا الله پاک حرام کړی دا سيزونه کوم چې د خپل طرف نه حرامي په دې باندې خپل گواهان او خدایان نه ولي فإن شهدوا پس کچر دی گواهی ورکی فلا تشهد معهم تگواهی مورک پیغمبر علیہ السلام د دوی سره ولا تتبع او تتابداری مکوا اهوا الذين كذبوا بآياتنا تخویشاتو د کسانو چغی تکذیب کړي د زمنګ د آیاتونو والذین واکسان لا یؤمنون دی ایمان نلری بالآخرت فاخرت باندې وهم بربهم يعدلون او دی بربهم پخپل رب باندې يعدلون تجاوز کوي یا يعدلون دی خپل خدایان د الله سره برابرۍ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين